أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. یعدهم اغا وعده کوي د دوی سره ويمنيهم او ارزو کی اچي دی خیر دی وبکه سبب کی بوډا شي وبکه ګیرس پینې شي بیا وبکه څه چلو شو ګیری کې اسلام نه اسلام کی ګیرا دا او دا او خیر اونن او سبا او فلان او ډینګ دا ورته ورګي عمر خو ډیر دی لګ نه دی ځواني دا وما يعدهم او نور کوي دوی ته دا وعده الشیطان او د شیطان نه دا وعده د شیطان الا مگر غرور د دوکي دا دو قدر کوي تاسو ته اولئک هم دا کسان مأواهم زید دوی جهنم ده ولا یجدون او نبمومی دوی عن هذا اغي جهنم نا محیصا زید تیختی زید خلاصی زید پنا والذین وغا کسان آمنوا چه مؤمنان دی وعملوا الصالحات عملون اوکل نیک سندخلهم عمل صالح مانا می بار بار کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقہ هغه کګیره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې پرېږي کاغه سر ده داغه په طریقې پرېږي کاغه هر یو کار ده سندخلهم زرد چې مونږ به وردن نکو جناتن باغونو کې تجری چې بهيږي بروان بوي من تحت ادا غلاندې الانهار نهرنا خالدین همیشه بوي فی باغی کې ابدا همیشه همیشه وعد الله دا وعده الله حق رښتینی ومن اصدق او څوک ته ډیر رښتیا وینکه من الله الله نقیلا په وینا کې په خبره کې الله نه زیات رښتیا خبره بوتشاوي نو خبره ورسته څه تیر شو هغه د بارا جهنم او مؤمن د بارا چې عمل صالح کوي هغه د بارا جنت ته لیس ندا بامانیکم استاس پارزوګانو باندې دغه چلته يهوديانو مرزوه هغه خو دې هدا پوری وای يهوديان تاسو کله کله تحقیق کوي دا غي هغه وای چې دا نور انسانان دا ټول زناور دي خره دي خره خو صرف الله تعالی موږ د پاره شکل د انسان ور کړی دی نو دیو جنا تاسو به دې سره معاملہ د خرو په شان دي کوي دا يهوديان وای او وای چې موږ باندې دې حق نشته موږ په دې باندې حق دی او دا چې چرته وسیږي یا چرته چانه ځان خبر کی تاسو دا غي عادتونه وګورئ هم کریں کوي هغه نو هغه یو ارزو دا چې جنت موږ لپاره ده او موږ به جنت ته ځو نه الله وای د دې پارزوګانو نه ده نو لیس بی امانیکم ندست تاسو پارزوگانو هم ندا زمانگا دا ماشاءاللہ منگو غینا کم خو نیو کنا کلا وی شیخ عبدالقادر الجیانی با مخلاص ہے کلا وی بابا صاحب کلا وی فلانے صاحب کلا وی فلانے صاحب کلا وی دا مرگ وقت کے براشی کلا وی قیامت کے براشی وغیرہ نو اللہ وی دا سے ندا ولا امانی اہل الكتاب او نا پارزگانو دا اہل کتابو دا نبیت صدا نو دا من یعمل سوک چه عمل او کی سوء آبد یجزا بیهی بدل بور پلیشی آغتا که یهودی دے او پنوم باندے او که مسلمان دے پنوم باندے او قبل دے ولا یجد او بنمومی لہو جان دپارا دپارا جان دپارا من دون اللہ سواد اللہ نا ولی انسوک دوست والا نصیرہ اور نو چوک مددگار چوک بو نمومی دے مدد کون کے ومن یعمل او چوک چه عمل او کی من الصالحات دنیکنا من ذکرن کا سڑیوی اون فیا کا خذوی وہوا او آغا مؤمنن خو مومن وی فاولائک بس امدغا کسان یدخلون الجنت داخلی کی مجنتا ولا یظلمون او ظلم بنکی نقیرا ذری برابر ہما اداق چکموی پزڑی د کجوری د آڈو کی ومن احسنو سوک د خیستا دینن پا دین کی د ژوند تیرولو طریقے کی ممن د اغا چانا اسلما چه تابع کړو ټیټی کړو وجهه مخ خپل وهو او د محسنن نیکوکاروي دا آیت باندې لګزان پوي کې دی باندې خو تیری گئی ما چاچی نیکی وکړه ان دین د چا د خستا ځان تابع کړو یو وجه مقبل مسلمان شو وهو محسنن او د نیکوکاروي
او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیثیات ساتي چې حدیث جبرئیل ورته وایي چې دا سه عبادت کوا کأنک تراه لکه ته چې هغه ګورې د الله دته احسان وایي او کدا سې نشي کولای نو کم از کم دا سه کوا چې ما الله تعالی ګوري. نو ایمان دې راوړو اسلام عمل کوي نو څنګه وکړي احسان معاملہ په عمل کولو کې کول دي. او سورہ لقمان کے کہف کی او سورہ ملک اللہ تعالیٰ فرمائی لیبلوکم ایکم احسن عملا سوک دے پتا سو کے خیستہ عمل کو ان کے دمگا چی کم تراوی کو یا کم منزونہ کو یا کم چی منگا تلاوت و دا قرآن سر ظلم کو دا نیک عمل کے دیشی نہیں تا اپنا نظر کے خدا خیستہ عمل نہ دے خل عمل نہ دے او کله چې ته الله ځان ته مخامخ کې چې الله می ګوري او زکوما نو بهرال نن یو سړی یو کلیپ چاره لګلې هغه مې اوریدو و یو تراوی دی یو ترلاوی دی دا موږ چې کوو دا ترلاوی دی نو بهرال خبره دا هغه بد نه ده غلط نه ده نو چا خا او څوک دې خپل دا هغه چانه چې هغه تابع کوم خپل الله ته ودینې کو کاروي احسان کوونکې وي یعنی په خې طریقې سره عبادت کوونکې وي وتبع او پیروي وکړه ملت ابراهیم دین د ابراهیم علی السلام حنیفا چې یو طرف کی دین کې وو یو مخیزه وو واتخذ الله ان ولد الله ابراهیم علیہ السلام خلیلا په دوستۍ باندې. دلته یو آیت تیر شو آیت نمبر 123 ما لاندې خیال او هغه تاسو لږ توجه هغه ته یو بیا وکړئ لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. دا آیت چې کله واوریدو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من يعمل سوءا يجزى به دا چا چې بد عملو کو جزا به ګوري جزا به مومي. نو دې ډول پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کدا سی وی نو موږ خو هلاک شو دغه چې بد عملونه موږ نه کیږي ګناونه او د هر بد عمل چې سزا ملاو شي نو دا ډېره بد خبره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې دا سینه دا د يهوديانو باره کې ده او خاص خبره دا چې مؤمن ته د کم تکلیفونه چې رسیږي کم تکلیف چې مومن ته رسیږي تبه دا او دردونه دي او فلانه دا ټول د هغې د بدیانو کې به الله حساب کی او الله به دې سره پاک کی بہرحال دا دومره توجه پاتې شوی او ځکه واپس راشي آیت نمبر 126 ته ولله وعلى تعالی لپاره ما هغه څه دي په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه دي په الارض چې په ځمکه کې دي وکانه الله دې الله بكل شيء بارش باندې محیطا غیر اچون کې راچا پیرا یعنی الله نه خلاص دي نشي. ويستفتونك او فتوا خلیتانا وختنا کیتانا تپوس کیتانا فی النساء اذا خذ مبارکی سو بدی سرا کمزوری دی عاجزان دی سرا سو قل اویا الله قل الله اویا چې الله یفتیکم فتوا مضبوط حکم توای قران او حدیث حکم تا د شامی وغیرہ نه چکیږي ته فتوا وای نه خدا خلق دی توای نو فتوا یفتیکم فتوا در کوي تاسو ته نه حکم در کوي تاسو ته فیهن د مبارکی د زنانو مبارکی چې خګړه کوي د سره وما یتلا او هغه چې لوستلی شي مخکې لوستلی شي دي په دې سورې نساء اول کې علیکم بتاسو باندې فل کتاب په کتاب کې ان حق ورته ور کوي نرمي ور سره کوي مہر ورته ور کوي میراث ورته ور کوي فی یتام النساء کنه په یتیمانانو جنکو کې الله تی اغا لا تؤتونهن چې نو ور کوي تاسو اغویتا ما هغه کتبه چې مقرر کړی شوی دی لهن اغوی د پارا مہر نور کوي تاسو وترغبون او تاسو غواړئ ان تنکحوهن چې نکاح ور سره وکړي د دې لپاره چې به غوښتې نشي یا یتیمه ده یا مال باندې خېټه اچي یا هر څه قبضه لپاره یا نقصان یا ګناه لپاره کوي والمستضعفین او کمزوري من الولدان د ماشومانو نه ان دا حکم دی د پاره د ماشومانو هم چې هغه سره خګړه کوا او ان او دا تقوم
چې تاسو قائم اوسئ کلک اوسئ للیتام یتیمانان لپاره بالقسط په انصاف سره وما تفعلوا سم چې کوي تاسو من خیر د نیکینا فإن الله بس بشکاله تعالی کان د به باغ باندې علیما پوها وان امراه وان او کچری امراه یوی خدتا خافت یریدلا مخکې دا سیوات تر شوی دی خو هغه د خزې د پاره د سړی د پاره دی هغه د خزې بدخویی بیانوله اوس الله تعالی د سړی بدخویی بیانوي چې کچېری یو خزه چې یریږي من بالها د خپل خاوند نه نشوزن د بد سختۍ د بدخویی او اعراضا یا د مغد اړولو توجه نه کوي خزې ته ورزینه ضرورت نه پوره کوي نو فلا جناح نشته ګناه علیهما په دې دواړو باندې ان یصلحا چې اصلاح کی بینهما په خپل منځ کې صلح جوړا دې ته ګناه نشته که یو بل ته حقونه معاف کی زنا او زنا واخلي ولا ګناه به نشته لکه مثلا خذا وای چې ټیک ته کته کورواله نشي کوئی بیماری نو خیر خو نور هم کور کې ساته یا ته وړنه شي راوړای نو مراوړه یا ته دا کار نشي کوي نو خیر دې مکوا یا لکه خذ دې دې ما ته ناراضي نو خیر دې زبر یو کوم خو کور نه کومه وباسه او بهر خو چې دا خدای خاوند په هر زبان خپل کې متفق شول الله وینو اول بهتره خبره ده ولکه جوړو کې ځنه حقونه تپرې ده ځنه باغ پرې والصلح خير او صلح بهتره ده غوړه ده واحضرت الانفس واحضرت او حاضر کړي شي دي الانفس نفسنا کې خودلې شي دي نفسنا الشح شمتیاتا شح هغه شمتیات ویل کېږي چې بل چاته حق ملاو شي او ته په خپشي چې دا ولې د داس خیر ملاو شي یا ولې داس د سره خګړاو شو وان تو ان دا د انسان په فطرت کې چې بل فائدې باندې خبري وان تحسنوا او کتا سخکرونه کوي او دلته خکارونه مراد خدي خاون یو بل سره خګړه دا که احسان کوي وتتقوا او یریږي فإن الله بس بشکاله تعالی ان یریږي د الله نه بشکاله الله تعالی کان دې بما تعملون عمل چې تاسو کوي خبير خبر دې پاغي ولن تستطيعوا او چرهم تاسو طاقت نه لري نشي کولای چې ان دا تعدلوا چې تاسو انصاف کوي بین النساء پمند زنانو کې بعضی شنو کې انصاف نه کیږي لکه د مینا د زړه سره تعلق ته هم دا غرانګي جما دا د خزو کې فرق ته بعضی ته انسان خواهش وي بعضی ته ناراضي وغیرہ نو دې کې الله نیول نه د انسان ها بعضی شینو کې ګيري کې چې کم د انسان په وس کې ده شپته رول کپڑے ضرورت زندگی وغیرہ دا ټول ولو حرستم اگر کا هر څومره کوشش وکړی تاسو هر څومره هرڅ وکړی تاسو فلا تميلون مکهږي گئی کل المیل په پورا کګي دو سرا فتذروها چې پریک دی د یوا کل معلقه په شان د ژوړندې چې نه بچا د پری دیو او نه خپل ضرورت پوره کوي بلته د پر خدای مطلب طلاق ورکی بل ودی وشي یا ضرورت پوره کی وان تصلحوا قطاس الصلح او کوي جوړ او کوي وتتقوا پرهیزګار شي فإن الله بشکاله تعالی کان د غفور الرحیم ما فيكون کمهربان وان يتفرقا او کچيري دا دواړه بیا جدا شي دا حدیث چې کوم خلق بیانوي چې بد شی د حلالو نه نکاح ته د دروغ دي د دروغ د استدلالشتیا نه ده الله دا نه دی ویلي چې نه بد شی د طلاق بد نه ده طلاق بد نه ده کچېری یو خدای او خاوند په خپل کې تعلق خنه ده نو ته په دې طریق ژوندۍ ولې مجبور یې الله خدای ته بل سوای تاسو لګ دا ووري چې الله سوای او اجازه ته سړی ته هم طلاق ورکول شي خدای ته هم خلا غستې شي ځکه چې ژوندۍ خنه ترخه ده مزاج نه دی داسې نو بل کور وجود کې هغه بده لپاره بهتر شي دا غینه او بهتر شي وان يتفرقا او کچری دی دواړه جدا شي یغنی الله نو غنیب کی الله بے پروا کی الله کلن د هر یو بے پروا کی د خاوند ضرورتونه به الله د بل خزینه پوره کی د خزینه لپاره د سړی لپاره د خزینه ضرورتونه به الله بل نه پوره کی یعنی بل واده بو کی هغه بدنه بهتر د خزینه لپاره او د سړی لپاره من ساعته د خپل فراخینا الله بخپل فضل کرم کی وکان الله د الله واسع
واسعا خاوند فراخی لوی دے حکیما خاوند حکمت ولدے وللہ والله د پاره ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي ولقد بتحقیق سره وصینا موږ حکم کړو الذین او کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شی او کتاب من قبلکم تاسو نه وړاندې و ایاکم او تاسو ته هم ان تاسو ته هم درکړی دی کتاب او سم ویلی دا حکم څه شی ان اتقوا الله چې ویریږي د الله نه تقوا خبره په صورت کې ډیره او دغه آیات کې دا ډېر خاص خبره ده چې اصل حکم د تقوا ده. تقوا مطلب د الله د یری ګناه نه ځان بچول او په معاملاتو کې الله دا ټکي ډېر استعمالوي د خځې خاوند معاملې د کور معاملې د کاروبارونو معاملې ځکه چې هغه معاملو کې انسان نه ګناه کیږي حق تلفی کیږي د بل سړي نو الله نه یریږي لکه مثلا یو خځه دی باندې پوه شي چې دا خاوند تابعداري د الله د یری ده ناغه ټول مرتابدار وي او نیک مخلص خزه وي او که خوان په دې پوي شي چې قد ته حقونه ورکول او نرمي کول دا د الله حکم دی او زه الله د پاره کومه نو دنه خوان به بیا بل نه همدغه رنګ معاشره محلي کې یو سړی دی هغه د بل د پاره فائدہ مند دی ځکه چې الله ویلي دی الله د تقوا د وجنه هغه داسې کوي نو د ټوله محلي کې به قدرمن سړی دی خلک ورته د عزت په نظر باندې ګوري او کله ټوله محله داسې شي نو څومره خولي محله وي دا همدغه رنګ سکول همدغه رنګ ټیچر او شاګرد او ټوله نو او یریږي تاسو د الله نه انسان بچ کی د ګنا نه د الله د یری و ان تکفروا کتاسو انکار کوي بیا فإن الله بس بشک الله ما اغا ان الله فإن لله فإن بس بشک لله الله د بارا ما اغا څه دي په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما اغا څه دي په الارض چې په ځمکه کې دي ان ته کار نه د ایثار کتنه باندې نو ځات وان دي الله د نقصان نشي رسوله وکان الله دے اللہ غنیا بنیازا مالدار بے پروا حمیدا صفت کرے شوے استایل شوے وللہ والله د پارا ما هغه دی فی السماوات چې پاس مانونو کې دي او ما هغه دی فی الارض چې پس مکه کې دي وکفا بالله او کافی د الله وکیلا کارساز کار جوړونکې ایشا کچیر هغه اوغواړي د الله یذهبکم بوبزی تاسو لریب کی تاسو او کلوتی زمونږ د مزاج معنی کوي نو پیدا سي ده یذهبکم رکب کی تاسو ختم کی تاسو ایها الناس اے خلقو دا انسان ده کنه دا د الله په نسبت باندې ډېر قدرمند دی ډېر قدرمند دی د دې تاسو تصور کې یو وزن واخلئ لکه مثلا یو انسان 50 کیلو یا 100 کیلو دی هر څومره یو وزن واخلئ او هر نکی د دې وزن زیاتای نکی ورا چوي د دې تل کې دا درنیږي دومره درون شي چې الله او تخبل ځان ویلي دي چې ستا سترګې زما سترګې شي ستا لازم لاس شي دومره درون شي دا انسان خو چې کله نافرمانی کوي نو بیا الله سپکی او دومره سپکی چې بیا په سپیانو په لړمانو په وغیرہ وغیرہ باغ ختمي کې دلته ملام د سپکوالي اشاره کړې ده لری به کې تاسو الله څه پروا ده چې ته پروا نه لري د الله در باندې څه پروا ده ایها الناس اے خلقو وياتي باخرين او رب ولي الله تعالی باخرين نور خلق غیب عبادت کوي د الله وکان الله ده الله على ذلك بدی باندې قادر الله کول شي دا چې تابوزي او بل څوک پیدا وکي او غنه الله د کار والی من کان سوک چوی یرید چې غواړي ثواب د دنیا بدل د دنیا فإن الله بس الله سره د ثواب دنیا بدل د دنیا والآخرت او د آخرت هم چې کله الله سره دواړه دین دواړه ولینه غواړي چې یو دنیا غواړي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دنیا او آخرت دواړه الله نه غواړي نو الله سره دنیا هم دی او آخرت هم دی وکان الله دی الله تعالی سمیعا اوریدون کې بصیر لیدون کې یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو دا عدل قانون دی بیا کونو شیطا سو قوامین ولا مضبوط ولا کلک شی ټینګ شی بالقسط په انصاف شهداء گواه جوړ شي گواه ورکون کی شي لله الله د پاره ولو علی انفسکم اگر کوي دا گواهی په مقابله د خپل ځان کې دا څه خبره کوي چې په متا باندې پریوزي خو صحیح خبره کوا ټیک خبره کوا
اگر کبھی دا گواہی دمستا خلاف اول والدینی یا استاد مور پلار باندی مور پلار خلاف دی امن کوا والاقربین او یا خپلوانو خپل دے منگا خدا سے عجبایو چی عدالت کی سر خبر نہیں خودنم د خپلوانو لیکو پا رپورٹ کی جگہ چاہا بھی اما دا پارا گواہی کئی امدا غرنګ زیبل مثال پیش کوم چې دو کسانو جګړه شي ورور راشي نو اول گزار کوي هغه نه بعد پختنه کوي چې ولی نه مسلمان داسي نه مسلمان به انصاف خبره کوي که خلاف دستا ورور ولی نه والاقربین یقبلوان ان یکن کچریوی غنیا مالدار دا چا باندې چې ته گواہی کوي دا او فقیرا یا غریبا فالله والله اولا بهما ډیر مهربان دی په دوی باندې په مقابله دستا کې یعنی ته دې لپاره دروغ نه وای چې بل مالدار دی دا غریب دی خیر دې زبده سره ملګرتیا وکما چونکی غریب دی خیر دی نه داسې بنکې یا غمالدار دی غنه ویریږي نه صحیح خبره بکای کمالدار دی او که غریب دی الله د پاره تانه نږدې نه دی فلا تتبعوا بس پیروي مکوي الهوا د خواهشاتو دغه چې ته گواہی کی خلاف کوي او یا په مرضی باندې کوي خود خواهش مرضی کوي ان تعدلوا دا چې تاسو انصاف نه کوي دا سم کوي چې انصاف نه کوي یعنی مطلب دا الله تعدلوا چې تاسو انصاف نه کوي و ان تلو او کچيري تاسو غلط بیان یو کوي جبتاو کوي یعنی گواہی راغله او نه ور کوي گواہی یا دا څه خبره دی وکړه چې یاره څه هغه وخت و منانو خبر وي خو اسې ځان دې پټ یا ویری دی یا بل خپل والد باندې راغلا کچېره تاسو غلط بیان یو کوي تاو کوي شبخ بلا او توردو یا مخواړه وي ان سره گواهی نه ور کوي فین الله بس بشک الله کان دې بما باغ باندې تعملون چې تاسو کوي خبيرا خبر نو الله ته پته ده الله نشي پټه ده یا ایها الذین آمنو اے مومنانو آمنو ایمان راوړی اے مومنانو ایمان راوړی یعنی کلک شي په خپل ایمان باندې ثابت قدم شي په خپل ایمان باندې لکه موږ کله کله چاته وو یې سړی شه یعنی سړی توپ کارونه وکا نو مومن خو یې خو په نوم باندې او اصل نومان ځان نه عملی طور باندې مؤمن شه او کلک شه په خپل کار د ایمان باندې بالله بالله باندې ورسول او د پیغمبر باندې ول کتاب او کتاب الذي هغه نزل چې نازل کړی دی علی رسوله په خپل پیغمبر باندې ول کتاب او کتاب الذي هغه انزل چې نازل کړو من قبل دین وړاندې ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي بالله الله او ملائکته او دغه فرشتونه او کتبه او دغه کتابونه او رسوله او دغه پیغمبراننا والیوم الاخر او ورځ اخرتنا فقد نو پتا کی سره دل د گمراه شو ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي ثم كفروا بیا کفر وکړو ایمان راوړو ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړو ثم كفروا بیا کفر وکړو ثم امنو بیا ایمان راوړو ثم كفروا بیا کفر وکړو ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شول په کفر کې دغه چې شک معاملې کله دیخو او بیا زیات شول بس بند شول په ما کفر کې ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شول په کفر کې لم يكن الله ندچ الله ليغفر لهم بخنو کی دیتا الله بدا خلق ته بخنه نه کوي ولا ليهديهم انب الله لا رو خيدت سبيلا لا را نبی کی برابر پلاره دا منافقین بشر المنافقین زیر ورک منافقان ته بان لهم بشکدید پر عذاب عذاب دے ځکه چې اوړي راوړي کله مسلمان کله کافر کله نو الله ودی تعالی نه خای بشر المنافقین زیر ورک خبر ورک منافقین ته بان لهم بشکدید پر عذاب علیم دردناک الذين کسان ان دا کوم ته دردناک عذاب دے هغه خلق ته یتخذون چې جوړي الکافرین کافران اولیاء دوستان کافر سره دوستی کوي من دون المؤمنین سوا د مؤمناننا ایبتغون آیات سلطوی عندهم العزت دو سره عزت چې کلمه امریکای ولا سره تعلق دی امریکا ما تخوای او یا بل کافر دی بل
او دا ځان پر عزت ذریعہ غني فإن العزة بشک عزت خو لله الله د پاره د جميعا اټول وقد بتحقیق سره نازل کړو الله علیکم بتا زبانی فل کتاب په کتاب کې دا غلط کتاب کې حکم درکړی دی هغه دا دی دا ووري تاسو ټول د احکاماتو ته خاص توجه کوئ دا ډیره ضروری خبره وی ګوره دا صرف د ثواب د پاره م پڑھاوئ هغه دا علیکم بتاسو فی الکتاب په کتاب کې انداچی اذا سمعتم کلا تاسو واوري آیات الله آیاتنا د الله یکفر بها چې انکار کیږي د هغه و یستهزأ بها او ټوکی کیږي د هغه پورې فلا تقعدوا نمکنه داسې ځای کې ادا سه خلق سرا ما هم د دوی سرا تاسو کوبره چې کتاب پر ټوکی کوي یا احکامات پر ټوکی کوي او یا کفر کوي هغه سره مکه نه حتا تر دې یخوضو چې هغه مشغول شي په حدیث په خبره غیره بلکې ها بل څه خبره کوي نو خیر دی هغه سودا یا کاروبار یا بل څه دی خو کدین پر ټوکی مسخري کوي دې کې ډېر شي زمونږ راځي الله دې موږ معاف کړي ما ودا ته چې موږ اعمال د قران مطابق ګورې نو ډېر اپډیټ موږ دا جلسې د جلوسونه او دا عرس شریف څومره په توجه سره هغه ورته ناست وو است بوې لکه د دنیا هغه د خیر هغه پر روان دي اول ته وې هغه ډلونه او هغه نور شي نو باجی وغیرہ او ناس دلته په دې زیارتونو کې حتی کې جمعتونو کې ناس دي جمعتونو کې یا دغه رنګي دا نور د جلسې وغیرہ او یا د شرکی پروګرامونه یا ودونه چې شراب پکېوي غاني پکېوي دمي پکېوي چې ورته مکه خپلوالي خو نشو په خدای کنه خپلوالي خو نشو په دا ډېر ضروري ان الله نه دې خپلوالي ډېر درنه ښکاري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکامات نه ډېر درنه ښکاري نو کم ځای کې چې دا سکار کیږي نو نه بکني ها قبل یو کار نور خبري نو خیر دي خپلوان دي خپلوالي ور سره کوا خو دې کې ملګرتیا ور سره مکوا ولی انکم بشک تاسو به ځن په دغه وخت کې مثلهم د امدی پشان دي کاغه ډول باجا سرلای غږی نو تبه مر سره دا الله په نسبان دي او کا شراب کی او کا دمی غدای او کا شرک کوي او قبل کوي ان الله بشک الله جامع یو ځای کون کې دي راجم کون کې دي المنافقین منافقین لرا ان منافقان والکافرین او کافران فی جهنم بجهنم کې حج جميعا اټول دا ټول والا راجم کی یعنی ګوره کنه منافقین به کافر سره بیا او چې دا اعمال ور سره کوي نو غم سره الله تعالی الذين قسان يتربصون چې انتظار کوي بكم پتا سبحانه فین بکچری کان شی لكم تاس د پاره فتح کامیابی انتظار کوي چې کله تاسو ګټه وکړي من الله طرفنا قالوا دی وای الم نکم معكم ایم غنو تاسو سره موږ تاسو ملګری و ان او کچری کان وی للکافرین کافر زپار نصیبا حصہ کامیابی ګټه غنیمت وغیرہ قالوا نوای دی الم نستحوذ د کافر توای الم نستحوذ آیا موږ غالب شي نو پتاسو یعنی کومه د مسلمانانو سره وې خو موږ په تاسو غالب شي وینن دا تاسو چې په مسلمانانو غالب شوي د دې وجه دا ده چې موږ د مسلمانانو سره ملګرتیا نه وکړي هغه احسان کوي علیکم بتاسو باندې ونمناکم او موږ بچکړی نه وای تاسو یعنی ګوري کومه تاسو نه بچولې نن تاسو نه بچی من المؤمنین د مؤمناننا فالله بس الله با يحكم فیصله بو کی بینکم تاسو ومنځ کی یوم القیامت پورز د قیامت ولن يجعل الله او هیڅ کله بو د ډیر قیمتي آیات د باندې خزان پوي کو ایمان پیراوي ایمان پیراوي ولن يجعل الله او هیڅ کله لن امپوسیبل ممکن نه ده سره چې نبکي الله للکافرین کافر تعالی المؤمنین په مؤمنان باندې سبیلا لا دخل به شر بالا کافر غالبا کی په مؤمنانو خو چې مؤمنان خوشي چې مؤمنان شي الله شر به غلبا ورنه کی په مؤمنانو باندې ان د دې وجه دا نه چې کنه موږ اصل کې د ایمان هغه شرط نه پوره کړی هغه شرط موږ نه پوره کړی
ان المنافقین جنن منافقین یخادعون الله تگی کوي الله سره دکور کوي الله تا وهو او اغائن الله خادعهم تگی کوي دوی سره یعنی د ټګي بدل باور کی دوی تا یا ټګي کوي دوی سره د دې چوړې وړې ګټي کوي نو دوی خوشحال دي چې کوم ډېر لوی فائدې موږ حاصل کړي او حال دا چې برابرۍ کې لکه څنګه چې ګډ دي ساتلې وي او خو ور کوي او ته ورته خوشاله چې الله لولو ته برابر دی او ګډ خوشاله چې په ما باندې مالک مهربان دی نو واذا ورکلا دا صفت د منافقینو ده قامو چې دی ادريږي الى الصلاه مانځتا قامو نو ادريږي سقصالا اسس پوستا توجه نوي او بتوجهي سره او به دې باره کې ډېر احادیث دي الله تعالی دې موږ تاسو معاف کړي د منافقینو سره زمونږ د عمل ډېر زیات برابر دی الله دې موږ اخلاص کړي د منافقت د دې غنا نو یراؤنا خای دا عبادت دا عمل دا ارث چې کوي الناس خلقتا ولا يذكرون الله او نه یادوي الله الا قليلا مگر لگ دا چې جسمانی طور باندې خوالار دی او منافقین پہچان به د مانځو نو موږ د الله رضا لپاره خو نه کوو د مسلمانانو ته ځان خو د دې لپاره نو لګ کوي الله اکبر خوای نو کوي لګا جسمانی طور باندې مذبذبینا متردد دي حیران دي تذبذب کی دی لا بین ذالک بمند دی دوالو کی لا الہ اولائی ند دی خوادی ولا الہ اولائی ند دی خوادی بس ټول عمر په دې پریشانی کی عمر تیر کو چې مومن شمه ګټه دا کافر شمه ګټه دا که مومن شمه ګټه دا که دل تلار شمه ګټه دا که دل تلار شمه ګټه دا ومن یضلل الله څوک چې گمراه کی الله فلن تجدا تب انمومی لہو اغد پارا سبیلا چلارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا منافق یو نشان دادے چھ منز بزرزر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ منافق باندے دا ماسخوتن او دا سحر منز گرانی سحر او دا ماسخوتن منز بگرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ قیامت پا ورزی با بدترین سڑ اغوی چھ دورو خوی دو مخوی دو پڑا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا لا اله الا الله ولا اله الا الله په تشریح کې چې منافق مثال د ګډ د بیزه ده او بیزه چې کله په دې دوا مخکې به دا شپونکیان بو کنه کله نه موږ دا ګډي بیزه ورېسته الته به جمع کړي او بیا بتلې نو دا کمی بیزه چې شار وړي کله دې ته چې چرته یو په ملاوشي او دې ته کله دې ته کله دې ته کله دې ته کله دې ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مثال پیش کړی چې دې مثال د هغه بیزه د ګډي دې چې شار وړي وي او تسلی نه کیږي په یو سړي باندې نو دا مغسدي او بل ډیر خطرناک حدیث چې موږ سره ډیر برابر دی الله دې موږ معاف کړي الله دې موږ د قوم معاف کړي او الله دې بچ کړي مسلم شریف کې ده انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې مؤمن به نه منافق به امر پورې ناس دي مازدیګر موږ به نه کوي نه به کوي چې د امیر سرګه خو د سختش او بیا به یو څلور ټونګي د چر پشانتی وي او بیا به دی وای چې موږ الله یاد کوو او الله یادینا دا د منافق منځ ده نو ټول منځ نه اول پکار دي خو مازدیګر کې خاص احتیاط کوي نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا مجروي الکافرین کافر الارائن کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین علاوه د مومنانو نه اتريدون ایت صغار ان تجعلوا شی لله الله پر علیکم بتا سبحان سلطان دلیل مبین اخکارا چې جوړ کی الله پتا سبحان دلیل اخکارا اذا به نشي ویل چې ماده نه دی کړی دغه چې تاره کارت موبایل ته موجود دی بیا ریکارډ نو تا د پاره به د سزا هغه جواز جوړی بیا ان المنافقین یقینا د منافقان فی الدرک الاسفل من النار دا به درک وای هغه طبقه تا طبقه الاسفل اډیر ټیټا اسفل السافلین چې کوم به ذکر شوی لاندې د لاندې نه اسفل لاندې طبقه کې بوي من النار د اورنا منافق سزا به د مشرک نوم ډیر سخت دی مشرک نه هم ډیر سخت دی ځکه چې دا نقصان دی د مسلمان لپاره نقصان دی نو دی وجه نه دی سزا به هم ډیر زیات سخت وي
الا الذين ان المنافقين كن المنافقان بو في الدرك الاسفل من النار دا با پخکته حصے کی طبقے کی د اورنا ولن تجد او تب هچری انم ملهم دید بار نصیرا جو مدد کون کے الا الذين ها مگر هغه کسان تابو چې توبه وستا واصلحوا او اصلاح وکړه واتصموا او منګولي اولګولي کلکی ونیو بالله په الله باندې تعلق الله سره جوړ شو دا قران تعلق الله سره جوړای او څوک چې تا یاد ساتي ګوره دا خبره خطرناک ده لګه سخت ده معافي غواړم تاسو ټول نه څوک چې تا الله نه علاوه بل چا سره جوړای دا زما پارټي ده دا زما مسلک ده دا زما داد دا زما داد دا ست اول دشمن ده ها قران سره جوړ شه او الله سره جوړ شه او تم هم داسې جوړ شه خلق قران سره جوړ کا او الله سره جوړ کا نو څوک چې توبه وباسي او جوړ شي الله سره واتصمو مضبوطی سره ونسی بالله الله لرا الله سره تعلق جوړ کی واخلصوا او خالص کی دینهم ژوند خپل لله الله د پاره خپل دین خپل طریقې د عبادت او ټول دین مراد ده فاولئک بسمدغه کسان مع المؤمنین مؤمنان سره بوي وسوف ودر سر د یؤت الله چې ورب کی الله المؤمنین مؤمنان ته اجرا بدل عظیم ډیر لویا ډیر خوندور خوږ آیت ته الله دې مونږ تاسو ته دې باندې پوهه او عمل را نصیب کی ما يفعل الله سبکی الله ولی بکی الله نکی الله داسی ولی خپای دې د مینی ټکایات ته ولی با الله بعذابکم بعذاب تاسو باندې سکی الله عذاب درکې ولی با عذاب درکې تاسو ته الله ان شکرتم که تاسو شکر ادا کړئ او امنتم او ایمان راوړئ شکر د ایمان نمخ کی ذکر کو دغه چې انسان په عمل کې اول شکر گزاري شي د الله او نو کتا سو شکر گزار یی الله به ولی به سزا درکړي الله او ډیر زیات اطمینان مسلمانانو لپاره الله دې موږ کیدا سي تاسو او الحمدلله د حالتونه دي د انسان یا د صبر دی یا د شکر دی او شکر کې د جنت حاصل او د دنیا حاصل ډیر زیات آسان دی په مقابله د صبر کې صبرم د الله لپاره د الله رضا ده او خو شکر کې دوه ډېرې غټې فائدې دي یو دا چې کوم نعمت الله درکړی دی د نخلی نه نوري درکړي چې څه الله درکړي د شکر ادا کول نور درکړي الله نور درکړي نو کمیږي نه سره او د حالت بالا تعالی د بدی باندې اډو بدلای نه او دویم دا چې الله په راضي په دی باندې حتی کې چې یو الحمدلله دې په اوبو یا په دې خوراک باندې دی اولی نو الله په راضي شي الله په راضي شي نو الحمدلله علی کل حال وکان الله تعالی شاکرا شاکر یعنی قدردان دې د شکر وستونکو د اعمالو بدل ورکونکې ډیر ورکونکې د یو بدل الله سبحانه الله ورکوي او په 700 والا ورکوي او یا کله دی عمر دی یو کال نیم کال یو میاش یو استغفار به قبول شوی او څومره جنتونه درکې چې قیمت نشي کېدلی نو شاکر دی به کی واقعي شاکر نه شاکر دی قدردان علیم او په هم دی لا يحب الله لا نا يحب خخي الله لا يحب الله نخخي الله الجهر وخارا وزور وینا خارا بالسوء بدا یعنی بدا من القول ده خبرنا لا يحب الله الجهر بسوء من القول نخخي الله تعالی د بد خبر خارا کول الا مگر من په هغه چا ظلم چې ظلم وشو یعنی مظلوم ده عدالت کې یا چاته خای دې د پاره چې کني دا سړی بد کردار دی ځانته وساته یا چاته مشوره واغسته د واده د نکاح د پاره نو دا به سړی ویلی شي چې را دا خزه یا دا سړی دا تا د پاره خنه ده او اسیام د دینه بغیر خو چا پس بد خبره کول یا د چا بدیخ کار کول دا خنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چا چې د چا پرده اوساتله دی دنیا کې الله به قیامت کې هغه پرده اوساتي الله دې موږ تاسو پرده اوساتي هغه ستار ده وکان الله او دې الله تعالی سميعا عليما سميع اوریدن کې عليما او پوها ان تبدو کخکار کوي تاسو خیرن نیکی
او تخفوه یا پپټا کوي پټوي هغه او تعفو یا تاسو معافي کوي عن سوء اند بدی فإن الله بس بشک الله تعالی کان ذا عفوا قدیرا معافي کوونکې قدیرا قدرت لرونکې قدرت خاوند الله تعالی تاسو معافي کوي او تاسو په پټه یا په ښکارا باندې صدقه ور کوي یا نیکی کوي نو الله تعالی تپته ده او الله تعالی خبر هم ده داغینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ده چې صدقه سره مال نه کمیږي او معافي سره عزت زیاتیږي کمیږي نه او الله د پاره چې ځان ښکته کی نو الله به اوچت کی الله به اوچت کی ان شاء الله ان الذين بشکا کسان یکفرون چې انکار کوي کفر کوي بالله الله نه پالا باندې یعنی الله نه ورسله او داغه د پیغمبرانو نه ويريدون او دی غواړي ان يفرقوا اندا چې يفرقوا بیل کی جدائی راولي بین الله پمنځ الله ورسله او پر رسول دغه کی دی مطلب دا نه دی چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شانتی دي یو شانتی نه دي دا د بریلیانو عقیده ده هغه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تم د اولوہیت یا د ربوبیت درجه ور کړی ده مراد دا ده چې په ایمان کې یو شانتی دي او احکاماتو کې د الله چې کوم احکامات کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعہ سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احکامات د الله احکامات دي دین علاوه نور پیغمبرانو کې فرق کول چې دا منو او دا نه منو ورسله او دغه پیغمبرانو کې ويقولون او واي نؤمنو چې موږ ایمان راوړو به بعد په زنو ونکفر او انکار کوو به بعد د زنونا زنه منو او زنه نه منو دا سی وای دی ويريدون او دی غواړي اراده لري ان يتخذوا دا چې انسی بین ذلک په منځ دې کې سبیلا لارا منځ لار اختیاري اولئک هم دغه کسان هم الکافرون ام دی کافر دی حق پرشتیا دا صحیح کافر دی چې د الله او د الله د رسول په منځ کې یا د پیغمبرانو په خپل منځ کې هغه فرق راولي او دا منو او دا نه منو او دا صحیح او دا غلط ده د الله منو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه منو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته توجه ورکول د الله نه بڑاول او د الله خبره نه منل نو الله تعالی فرمایي چې دا صحیح کافر دی دا صحیح کافر دی واعتدنا او مونږ تیار کړی دی للکافرین کافر د پاره عذاب مهینا سپکون کې رسوا کون کې ذلیل کون کې والذین او کسان آمنو چې ایمان راوړو بالله په الله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته اشاره ده الله تعالی دې موږ تاسو په کې حساب کی ایمان راوړو په الله ورسوله او دغه په پیغمبرانو باندې ولم يفرقوا او جدائی را نست او رانه وستا فرق ونکړو بین احد پمن یو کس کې منهم د دوینا اولئک هم دغه کسان سوف ډیر زردا یؤتیهم چې ورب کی دوی تا اجورهم بدلی د دوی اجر د دوی وکان الله تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان یسالک تپوس کوي تانا پختنه کوي تانا اهل الكتاب اهل کتاب يهوديان عیسایان تپوس کوي تانا دا اهل کتاب ان تنزل چې تنازل کا راولګه برن راوړ علیهم په دوی باندې کتاب یو کتاب یو لیک او دا ته لګ لګ راځي دا مونږ نه مونږ دا پته نه لګي دا خو ته لګ لګ زده کوي به مونږ ته وای نه په ځای راوړ دا ټول کتاب من السماء دبرنا فقط نو په تحقیق سره سالو سوال کړو امدغه رنګ سوال کړو دی اهل کتابو موسی علیہ السلام نا هغه ته ویلو چې موږ الله ګورو ان ته پریشان کېږه ما دا قسم سوالونه د دې عادت ته دا همیشه داسې کوي دا غډې وډې وای یا دا غډ وډ سوالونه اکبر ډیر لوی من ذالک د دینا تانه کتاب غوړي هغه ته ویلو چې موږ الله او خایم ته چې وی ګورو فقالوا اغي ویلو ارنا الله ارنا او خیامغتا الله الله ارنا الله او خیامغت الله جهرتن بخکارا فاغذتهم بيون والاغوي الصاعقه تندر چغي هیبتناک आवाज بظلمهم په سبب د ظلم د اغوي یعنی د ظلم کو چې موږ الله نه مونږ خپلم قتل نه
ثم اتخذوا بیا اغیونیو العجل سخی په عبادت باندې معبودی جوړ کو من بعد ورستو ما دهغنا جاءتهم البينات چراغلیو اغویتا البينات واضح دلائل فعفونا منګه معاف کړل لري مکل عن ذالک اغوینا ځکه چې توبه وستا او مړ کړل یو بل نو بیا معافي ورته وکړه لري مو کو دا تکلیف دا اغوینا معاف هم کړل اغوی واتینا امنګ ور کړل موسی علیہ السلام ته سلطانا دلیل دلائل غلبا مبینا اخکارا ورفعنا او چتم کړو فوقهم برد دوی پاس د دوینا الطور کوهی تور غر وغر می پیرا بر اور اوچت کو بمیثاقهم په سبب د دوی ان دین چې کله وعده لا غستی وعده غر اور باندې بر اوچت کو چې منی او کنه منی نو مضبوطه وعده شو نو مضبوط وعده د دوی مضبوط اقرار د دوی وقلنا ومنغ اولی لهم دوی تا ادخلوا چې دن شي الباب په دروازه سجدن په سجدي کولو کې په حالت د سجدي کې عاجزي کولو کې وقلنا ومنغ اولی لهم دوی تا لا تعدوا زیاته مکوي تیرے مکوي فی السبت د خالی پورزه هفته ورځ سچړي چې کوم دوی د چټیو د عبادت وا واخذنا امغه واغستا منهم د دوی میثاقا کلک وعده غلیظه مضبوطه تعریف د مضبوطوالی ده ان ډیره مضبوطه فبما بس په سبب د دې ان په وجه د دې نقضهم ما تولد دوی وعده د دوی فبما نقضهم بس په سبب د ما تولد وعده د دوی میثاقهم وعده د دوی وعده خپل د دوی وکفرهم په سبب د کفر د دوی بیاات الله د الله د آیاتنا وقتلهم او قتل کول د دوی الانبیاء د پیغمبرانو بغیر حق پنا حق وقولهم او په سبب د دی وینا او په سبب د وینا د دوی چې ویلي قلوبنا چزونه زمونږه غلفن په پرده کې دي یا ډک دي بلکې الله وېدا سینه دا ډک نه دي طبع الله مهر لګول دي الله عليها پاغه باندې ان پزړه بد دوی باندې بکفرهم بسبب د کفر د دوی فلا يؤمنون بس دی ایمان نراوی الا مگر قلیلا لگا وبکفرهم او بسبب د کفر د دوی په وجه کفر د دوی وقولهم او بسبب د وینا د دوی علی مریم په مریم علیه السلام باندې بهتانن د بهتان لګولو عظیم لویا لوی بهتان پیو لگاو دی بویل کنا نعوذ بالله من ذلک چې عیسی علی السلام داسې بدکاری په نتیجه کې پیدا شوی دی نو دا لوی بهتان په مریم علیه السلام باندې وقولهم او په سبب د وینا د دوی په سبب د ویلو د دوی په وجه د ویلو د دوی ان چې بشک مونږه قتلنا وجلد المسيح عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام چې د مریم زوی او رسول الله پیغمبر او د الله پیغام رسان رسول او د الله او اوس الله جواب ورکړي خو واضح آیتونه دي خدا متشابهاتو کې دا تاسو ما پوي کړی وي نو هغه معنی باندې پوي نه نو دغه معنی باندې اسانه سره پويږي سره وما قتلوه او نو وجل اغوي وما صلبوه او نه په پانسي خجولې او پانسي کړي نو او نه قتل کړو ولکن د خدای سانو د کم نشان چې ده کنه داسې نشان لګي دا د پانسي نشان لګي چې کنه عیسی علی السلام پانسي شوی دی او دا دغه تبرک د پر لکه څنګه چې زمګه د ځوانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نشان دلته لګي دا خو بس مغي نقل کوي او د مغي شاګردان دي او مغي نس د کوي ارسه ولکن او لیکن شبهه شوی وا شبهه کې پریوتلیو لهم دوی د پاره ان په دوی باندې اشتباه شوی وا دوی ته د تشي د عیسی علی السلام چې کوم سړی مړ کو نو دوی ته دا اشتباه شوی وا چې کني د عیسی علی السلام دی په دې بنیاد باندې دغه چې شکل الله تعالی د عیسی علی السلام جوړ کوته او وان الذين وبشك كسان اختلافو چې اختلاف یو کړو فيه باغه کې لفي شک خامخ په شک دي منه د اغینا اغه خپل هم په شک دي او مغ وخت هم په شک کې اوسه پوری چیرې دا به امدا حساب کنو دا موږ مړ کړی دی کنه دی مړ کړی د دې مثال بالکل د نن سبا د اسامه حواله سره چې کومه د امریکا پروپاګاندا کوي یا د نور خلک کوي همدغه مثال دی
او خدای خبر څوک مړ کو څنګه مړ کو چې مړ کړل خو بهرحال خپلم په شک کې دی او خلکو دم په شک کې دي اچھا خلک نو دوی ته شک شوی او دوی په خپل هم په شک کې دي مالهم نشته دوی د پاره به د اغه من علم علم خبر ندی د اغینا الا اتباع الظن مگر پیروي کوي د ګمان بس ګمانیان دي اٹکلیان دي اٹکلې لګولې چې دا قتل کړي شوی دی وما قتلوه او ند دی قتل کړي هغه عیسی علی السلام یقین سره نه قتل کړي بلکې رفعه الله اوچت کړي دی الله الیه خپل طرف ته جسم سره الله اوچت کړي دی د دې معنی دی کوي چې درجه اوچت کړي ده نه ټول الله تعالی اوچت کړي ده وکان الله دا بالکل دی باره کې متواتر احادیث دي مسلسل احادیث دي یو نه ډیر دي او غینا دلیل د دلته د آیتونه هم کافی دي کسړه عقل او ایمانی وی الله وکان الله د الله تعالی عزیزا ذرور حکیم خوند حکمت ولا وان من اهل الكتاب او نشتد اهل کتابنا الا مگر لا یؤمنن خامخب ایمان راوړي به په عیسی علی السلام باندې قبل موته مخک مرګ د اغنا یو معنی دا ده چې د به اشاره د عیسائی ته ده او یا يهودي ال کتاب ته ده چې هر يهودي یا عیسائی چې کله مري نو مرګ نمخ کې به ایمان په عیسی علی السلام باندې راوړي خو هغه خو فائدہ نه کوي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه چا پښتنه وکړه چې کایو د يهودي یا عیسائی د دیوال نه راو ګرځي او دیوال ته په دیوال باندې خو سړی روغ وي چې راغورځي د فاصله خوري لګا ده په دې وخت کې به ایمان راوړي وای او په دې وخت کې به ایمان راوړي د مرګ فرشته چې امر حالت چې وګوري دی وای چې او دغه د دې په شک ته هغه ایمان کې شک خوشته کنه چې دا مرشوي ده کنه او وغیرہ دا ټول نو هغه وخت کې به امني خپل خبره ورته یقین ده او بعضو معنا دا سم کړي دا چې به اشاره یا ضمیر راځي د عیسی علی السلام ته د عیسی علی السلام د مرګ نه مخ کې په هغه وخت کې چې کوم يهوديان وو یا عیسایان وی هغه به ایمان راوړي بهرحال دا لومبني خبره ډیره زیاته ځان ته پریوتون کیده ويوم القيامه پورز د قیامت به یکون وی اغا علیهم په دوی باندې شهید گوا دوی باندې په گواہی پیش کی چې موږ دا ما د دین رسوله او ما د تدا نو ویلی چې زه د الله زویا ما بلکې ما دا ویلی چې زه د الله پیغمبر یم فبظلم بس په سبب د ظلم د دی بس په سبب د ظلم من الذين د اغو خلقو هادو چې يهوديان شوي دي حرمنا موږ حرام کړیو الله تعالی به طور سزا ور باندې حرام کړیو علیهم باغوی باندې طیبات پاک سيزونه لگا واس دور باندې الله تعالی حرام کړیو وحلت حلال لهم دوی د پاره وبصدهم او په سبب د من کولو د دوی ان سبیل الله د الله د لارنا کثیرا ډیر لرا ډیر خلق الله لارنه خلق من کول نو دیو جن به تور سزا ما په دې باندې جنا حلال شیونه حرام کړیو واخذهم او په سبب د اغستو د دی الربا سود خورو نو دیو جنا به تور سزا می په حرام کړیو وقد په تحقیق سره نو دی من کړی شی و د دې سودنا عنه د اغینا او اکلهم او په سبب د خړلو د دی اموال الناس مالونه د خلکو بالباطل پنا جایزه پنا حق طریقې ادابم دوی کال دا کار ودی کو پنا جایزه به مالونه وهل د خلکو نو دی وجه نماز نه حلال په حرام کړی وو واعتدنا او مون تیار کړی دی للکافرین کافر د پاره منهم د دوینا عذاب علیم دردناک عذاب تیار کړی دی ځکه چې ایمان دروړي دا من هم ځکه ویلي چې ځنه خو پکې ایمان راوړل نه چا کم ایمان نه راوړل اغوی لكن الراسخون لیکن پاخ خلق په علم کې فی العلم په علم کې لکه عبد الله ابن سلام عدی ابن حاتم دا سينو عبد الله ابن سلام يهودي و عدی ابن حاتم عیسائی و اول بیا مسلمانان شو
لیکن پاخ فی العلم پہ فی العلم پا علم کے منہم دا دوینا والمؤمنون و مؤمنان یعنی مسلمانان یؤمنون دوی ایمان روڑی یعنی دوی خو ایمان روڑی بما پا اغا انزلا چی نازل شو الیک تا یعنی پتا باندی قرآن وما او پا اغا انزلا چی نازل شوال من قبل کتا نوڑان دی والمقیمین الصلاة او پابندی کئی پا منز قائم ساتون کی دی دا منز سرد طول شرطنو الصلاة دمانز والمؤتون او ورکی الزکاة زکاة والمؤمنون او ایمان روڑی باللہ پا اللہ بندی والیوم الاخر پورز داخرت نو اولائک امدغ کسان سنؤتیہم زرد چی منگ بورک دویتا اجرن عظیما اجر لوی بدل لویا انا بشک منگا اوحینا وحی کڑی و الی وحی کڑی دا الیک تاتا کمالک څنګه او حینا موږ وحی کړی و دا د خبره جواب هم دی چې کم دی ویلې چې موږ ته یو ځای د کتاب راوړی او د موسی علی السلام په شان یو شان دی تختی د تورات یا یو شان دی د کتاب ولې نه راوړي نو بشک موږ وحی کړی و الیک تا کمالک څنګه چې او حینا موږ وحی کړی و الی نوح علیہ السلام تا والنبیین او نور پیغمبرانو تا من بعده ورست د نوح علیہ السلام نا و اوحینا او موږ وحی کړی و الی ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب علیہ السلام تا والاسباط د اولاد تا و عیسی علیہ السلام تا و ایوب علیہ السلام تا و یونس علیہ السلام تا و هارون علیہ السلام تا و سلیمان علیہ السلام تا و آتینا ورکڑے منگا داود علیہ السلام تا زبور هغه ته دا کتاب ورکړو ورسولن او پیغمبران قد پتا کی سره قصصناهم منګه کیسې کړي دي دوی ته بیان کړي مده هغه کیسې بیان کړي د منګه د هغه الیکا تا پتا باندې یعنی تا ځنه پیغمبرانو کیسې موږ قرآن کریم کې 25 یا 27 پیغمبرانو واقع بیان شوی دي من قبل دوړاندې د دینا ورسلنا پیغمبران لم نقصصهم چې ندی بیان کړی مونږه کیسې د اغوی الیکا پتا باندې یعنی تا ځنو کیسې مې وکړلې او ځنو بیان مې وکړو ځنو نه ده کړې وکلم الله او خبر کړی وی الله موسی علیہ السلام سره تکلیما په خبرو کول سره بعض خلق دی متکلمین چې ورته وایي دی حناف نه دی هغه وایي چې الله تعالی خبرې نشي کولای یا د الله جسم نشته نو د دې آیت باغی څه معنا کوي یا څه جواب وکړي چې وکلم الله خبر کړی وی الله موسی علیہ السلام سره تکلیما پورا خبرو کول سره رسولن پیغمبران انوا مستول پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی و منذرین او ير ورکون کی لے د دې اندا چې لا نه یکون شی لالا یکون دې د پاره چې نبی بیا للناس خلقت علی الله بالله باندې حجت س دلیل بهانا چې کنه موږ ته څوک راغلی نو یا موږ ته پیغام رسانی کړي نه ونو وکان الله او د الله تعالی عزیزا زرور حکیم خوند حکمت والا لیکن الله یشهد گواہی ور کوي بما د هغه کتاب انزل چې نازل کړو الیک تا طرف ته انزله نازل کړی دی هغه بعلمه په خپل علم سره انداسه او ای خبرې نه دی داسې بس خو خشوي دا او هغه د علم مطابق نه دی لکه څنګه چې موږ کوو نه د الله د خوخي د الله د علم په بنیاد باندې والملائکه او فرشتي یشهدون گواہی ور کوي یعنی فرشتي هم گواہی ور کړی دا اغوي وکفا کافی د بالله الله شهیدا گوا ان الذين بشکا کسان کفروا چې انکار وکړو وصدوا او من کړل خلق عن سبیل الله د الله د لارنا قد پتا کی سره ولو دی گمراه شول ضلالن په گمراهی بعید لری سرا لری لاړ خطا کړل او لری لاړ
ان الذين بشکا کسان کفروا چې انکار وکړو او ظلموا او ظلم وکړو لم يكن الله ندای چې الله به ليغفر بخنبو کی لهم دویتا ولا او نب ليهديهم لارو خیدویتا طریقا لارا نیغلارا الله به هدایت ورنکی دویتا دلاره ان دسی دلاره الا ها لار ورته خای الا مگر طریقا لارا جهنم د جهنم خالدین همیشه بوی فیها پاگے کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ وکان ذالک او د داکار یعنی داسی الله کول شي علی الله بالله باندې یسیر آسان یا ایها الناس اے خلقو قد بتحقیق سره جاءکم الرسول رغل د تاسو الرسول پیغمبر یعنی دا پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحق بحق سرا من ربکم استاسو در رب طرفنا فآمنوا نو ایمان راوړی خیرن دا بغوروی لکم تاسو د پارا دا ډیر خوي تاسو د پارا او بیا کچری و ان او کچری تکفروا تاسو انکار وکړو فإن الله فإن لله بس بشک الله د پارا ما غتدی فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي یعنی پروا نشته الله محتاج نه ده وکان الله او ده الله تعالی علیما پوه حکیم خوند حکمت ولا الله ته پته ده یا اهل الكتاب اهل کتاب لا تغلو غلو مکوي حدنا زیاته مکوي حدنا تیری گئی ما فی دینکم خپل دین کې تاسو دا هر یو آیت لوی تشریح غواړي او موږ باندې سبق هم ډیر پاتې شوی دی چې کوم ډیر اهم دی دا تشریح کوم نو لا تغلو فی دینکم بڑوتری مکوي غلو بڑوتری زیاته مکوي په دین کې لکه مثلا زمونږ دا بریلیان الله دې ورته هدایت وکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بڑاو کړي د الله او د اولوہیت او د ربوبیت درجه ته رسوله هغه جمی ما کان علی علم ورسره ده او خبره کولی شي او رسیدل شي او حاضر او ناظر ده او مدد کولی شي او یا رسول الله وایا همدارنګ زمونږ دي مقلدینو او الله دې هغه ته هدایت وکي چې څوک په هدایت دی الله دې ثابت قدم او صحیح هغه د امام ابو حنیفه نه د خدایي یا د نبوت درجه ور کړی دا ورته دا څه خبره منی لکه د پیغمبر منل خبره چې څنګه کیږي نو دا د ډیرواله ده غلو ده همدارنګ زموږ د تنظیمینو مشران امیران امامان دغه خبره خلاف خبره وکړه دا الله خلاف خبره وکړه نو صرف نصیحت بدرته وکي او چې دغه د خلاف خبره وکړه نو خلک ماتای ازګه ایمان ډیر دی لویواله ډیر دی په ذهن کې اهمیت او دغه ډیر دی لا تغلو فی دینکم زیاته مکوي تیرې مکوي په دین کې ولا په دین خپل کې ولا تقولوا او موایي علی الله تعالی باندې الا الحق مگر صحیح خبره حق خبره کوي بخاری شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې ما د عیسی علی السلام په شان دی مو چته ویل ک څنګه چې عیسایانو عیسی علی السلام چت کړي دي زه د الله بنده یم او د الله رسول یم خدا نه من او تعویلات کوي دیتا انما خبر دادا بلا ندا المسیح عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم او رسول الله رسول و د الله پیغمبر د الله وکلمته او کلمه د هغه یعنی پیدا شوه دی په کلمې کن سرا الله ولشا بشو هغه د بار د مور او د پلار د ملاویدو ضرورت نه بس الله معجزه پیدا کوله او الله ته ضرورت ده انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله غړي شانو بس شي نو هغه په یو کلمې د الله القاها چې ورا چولې وا هغه کلمه الى مریم تا وروح او روح ده منه د هغه طرفنا د الله طرفنا او بیا د دام وای چې دا روح د الله ده ګور د الله روح ده نو ټول انسانانو روح د الله ده موسی د آدم علی السلام باندې الله فرمایي فقعوا له من روحي ما د خپل روح نه پکې روح واچو او د ټول انسانانو نو بیا ټول انسانان نعوذ بالله د الله زمن دي نو فآمنوا بس ایمان راوړی بالله بالله ورسوله او دغه پیغمبرانو باندې دا عجیب غونډه خبره ده څنګه چې دوی جوړ کو د کرنګي مونږ هم کړی دي لکه هغه وایي چې دا نعوذ بالله د الله زوی دی او موږ د دې قران کی تحریف کړی دی او موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دا نور دی
او بہرحال مخکې راځي تاسو الفاظ واوري بس الفاظ یې ډیر دي. ولا تقولوا او موای تاسو ثلاثه چکنی درې دي دی بدرې خدایانو عقیده لرله یو الله یو مریم علیه السلام او یو عیسی علیه السلام. اول دی بیل بیل درې ډلې وی بیل بیل چا یو بویل چې مریم الہ ده بل بویل چې عیسی الہ ده بل بویل چې الله الہ ده. ورستو نن سبا تقریبا د ټول عمده عقیده ده. انتهوا من شی موای داسې چې درې دي خیرن د ډېر خی لکم تاسو د پاره انما بشک خبر امداد بل ندا الله الله اله معبود واحد یو سبحانه پاک ته هغه اندا یکونا چشی یوی له هغه د پاره ولد اولاد دا نه د مناسبه چې الله ته اولاد وګرځي. له هغه د پاره ما هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه سدي فی الارض چې په ځمکه کې دي وکفا او کافی دی بالله الله وکیلا کارساز. هغه ته د بل چا ضرورت نشته نو خدای ته څه ضرورت دی بچو ته څه ضرورت دی زمانه ته څه ضرورت دی. لن یستنکفا هیڅ چرب شرم نه کوي عار بنه محسوسي نفرت بنه کوي دا چې کله عاجزي کوي د الله او د هغه عاجزي کولونه کله چې ته شرمېږي او یا داسې نفرت ته وکړي چې کني زه به اوس دته ټیټېږم او د تکبر د وجه نه چې کني زه خو لوی سړی یم زه به داسې کوم. نو الله دی ته وایي چې عیسی علیه السلام خو چې الله د پاره به کله عبادت کو الله ته بخته کېدو نه خدا شرم نه محسوس کړي نو ته بیا ولې په شرمېږي چې کني عیسی علیه السلام د الله زوی دی. هو به هم دا خبره زموږ دي ځوانانو هم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه د الله بنده وایي شرمېږي په نو په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم غو نه شرمېدو ټول شپه په سجده تیر کړه الله ته عاجزي کوله کعبه ته چې نوتو نه په وخی باندې هغه سجده حالت کې نه نوته او دا غوډه بیا عیب خبره ده د یو پیغمبر د لپاره خاص کړو د هر بنده د لپاره چې هغه د الله عبادت نه شرمېږي نه خپل خو نه شرمېده د دینه او ته په شرمېږي او ته وایي چې نه دا بده خبره ده مونږ چې کله خبره وکړو کنه بیا مونږ ته وایي دا ګستاخ دی دا ګستاخ رسول دی بیا دی دا وایي دغه چې مونږ وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده وو د الله رسول وو لویه درجه و او کچېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور شي نو بیا خو کمال نشو پاتې بیا دا غیر د څه کمال پاتې شو لکه چې نور خو نور بیا هغه د بارے خو ضرورتونه شته نه بیا نه کمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده چې سره دې چې انسان وو سره دې چې ضرورت لرل سره دې چې حاجتونه وو سره دې چې دردونه لرل ټول ضرورت انساني وو هغه باوجود هغه الله تعالی صاف ستر بندو دغه کمال ده پرانا کې غر سره ګوري کمال دا چې په تیارې کې وګوري نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په نه پويږي چې دا ګستاخی مونږ کوو کدوې کوي نو لیستنکفا هیڅ کله شرم نه کوي المسیح عیسی علیہ السلام ان یکون دا چې وی هغه عبدا بندا لله الله د پاره او د بنده چې کوم ده کنه د لفظ د عبد دا په خپل ډیر لوی د عزت لفظ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره الله تعالی درې کرته قران کې د عبد لفظ استعمال کړی دی او دا ډیر لوی د عزت لفظ دی چې یو سړی الله ته عاجزي کوونکی الله ته عاجزي کوونکی عبدا لله بنده الله د پاره بندگی کوونکی د الله ولل ملائکه او نه فرشتي په دې شرمېږي المقربون چې مقربي دي نږدې دي الله ته لوی دی هغه باوجود په دې نه شرمېږي ومن یستنکف او څوک چې بیا شرم محسوس کی د کبرنا د عاجزینا عن عبادته داغد بندگینا ويستكبر او تکبر کوي فسيحشرهم نظر د چی راجم بکی اغوی الیه خپل ځان ته جميعا اټول الله به راجم کی خپل ځان ته فاما الذين بسغ كسان امنوا چې مؤمنان دي وعملوا اعمال کړه الصالحات نیک فيوفيهم بزرد چې پورا باور کړی شي دوی ته اجورهم بدلی د دوی ويزيدهم او زیات بکی دوی ان زیات باور کی دوی ته من فضله د خپل فضلنا دغه چې عمل خو زموږ څومره عمل دي هر څومره ډیر چې جنت بدل نشي کیده او دا دومره وانت یو لا حرف وایا او لس نکیانی ور کوي
هم دا غرنګ ټول دین علاوه د الله دیدار هم ته مراد ده د الله دیدار څخه وړکه نعمت خو نه ده الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي واما الذين او هغه کسان استنکفو چې شرم وکړو عار محسوس کو واستكبروا او تکبر وکړو د عبادتنا د عاجزینا فيعذبهم الله فيعذبهم عذاب ورکی دوی ته عذاب علیم دردناک شدید عذاب د علیم چې راشي کنه دا عموما د منافقینو صفت ده منافقینو تعالی ور کوي شدید ترین عذاب نو چې کله د منافقینو الفاظ نه نو عادت به بیا د منافق وي نو دا عادت د منافق ده د منافقانو په عبادت باندې الله تعاجزي باندې شرمېږي دا پنځه ول نه چتای دی صحیح جواب راکړي دا پنځه ول نه چتای دا خلک شرم نه چتای چې ما به لنګي ښکارا چی د گیټې به ښکارا چی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث نه ده بشمار حدیث دې باره کې د لپاره جهنم ده ما اسفل من الازار اغه چخکتای دا نه دی ویلي چې قبر نه ودغه چخکتای بدا فن النار د اور کی او بل حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت کې د رحمت په نظر ورته اونو ګوري اډو اوس عمل خو ډیر ورکوټه دی خو دلته خبره لوی ده دلته عاجزینه محسوسه اصل کې او وای چې پنځیو چې دا کوم نه بد بخکاره مده خلق بد سوای دیو چې دا وړه ګناه مګنئ موږ اکثر د مسلمانان د نیکان زموږ ملګری زموږ خپل بچي چې موږ بچی دي دا ټول دی دا وړه مګنئ ګناه وړي مګنئ دا وړي ګناهونه نه دي یو ګناه سړی ته باعث جهنم کې دلی شي الله دې موږ تاسو معاف کړي نو هغه چا چې شرم وکړو لویواله وکړو تکبر وکړو نو وربکه عذاب الله تعالی عذاب دردناک ولا یجدون ان ابنممی لهم دوی د پاره ان د ځان د پاره ابنممی دوی د ځان د پاره من دون الله سوا د الله نا ولیا سوک دوست ولا نصير او نه مدد کوونکې دی خدان ته جوړ کړی دی چې کنه مونږ به پلانې خلاص کی الله وای داسینه خلاصي کې نه یو واری رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته بخاری شریف چې د جنت او د جهنم جګړه شو او الله ته پیش ول نو پس باندې نو جنت ویلی چې زه خیمه زګه چې زه د عجزان زیمه او جهنم ویلی چې زه خیمه زګه چې زه د کبر کوونکو زیمه دا کبرجن د غرور ناک او داغه د غرور به ډېر نشانی دي او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله او فرمایل جنت ته چې ته زما رحمت کی او جهنم ته چې ته زما عذاب یا ایها الناس اے خلقو قد بتاکی سره جاءکم رغله تاسو برهان دلیل مضبوط دلیل ښکارا دلیل توای من ربکم استاسو درب طرفنا وانزلنا او مونږه نازل کړه دې الیکم تاسو ته نورن رڼا مبین اخکارا فاما الذين بسغا کسان امنوا چې ایمان راوړو بالله بالله واعتصموا او منګولي اولګولي یعنی یقین او توکل په الله باندې وکړو اعتماد په الله وکړو به باغ باندې فسيدخلهم بزرد چې داخل بکی دوی فی رحمت برحمت کې من هو د خپل طرفنا وفضل نو په فضل کې فضل دیدار د الله رحمت اجر د الله بدل د الله ويهديهم او بخای دوی ته الیه د خپل طرف صراط لارا مستقیما چې نه غدا یا سیدا لار مورت الله خی د خپل طرف تدن کی یستفتونک وختنک ایتانا فتوا غړیتانا قل او یا الله قل الله ورتویا چې الله یفتیکم فتوا در کوي جواب در کوي حکم کوي تاسو ته فل کلالت پکلاله کی میراث چې برخته څوک نه ان امرؤ کچری او سړی هلاکا مرشی لیسا نوی له د ولد اولاد وله او د اخت یو خوری فلها نو هغه خور به نصف نیمه برخوړي ما هغه نه ترک چې پری خودی د دې مړی کلاله میراث نو هغه نیمه وړي بیا وهو او دا ورور یعنی که خزم نشي دا ورور پاتې دی یارسها وارث بوي د اغه خور
ان لم يكن کچری نوی لهاد اغي ولد اولاد فان كانت کچری وی اثنتين دوا فلهمان اغا دواره با الثلثان دو برخی پدرو کی 2/3 مما د اغنا ترک چی پری خودی وی اغا وان کانو کچری وی اخوتن دیر رخوان دیورونا دیر دی دوانا زیادی رجالن سړی و نساء او خذی قاعده به اومغوي هغه څه ده فلذکر نو سړی د پاره به مثل برابر حظ الانثیین او برابر د دو زنانو هغه قاعده بلاګو کی بیا یبین الله بیان الله واضح کوي الله تعالی ښکارا کوي الله تعالی لکم تاستا ان تضلوا دا چې تاسو گمراه نشئ والله او الله بكل شیء علیم په هر شی باندې